نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي رواه الترمذي ما يلفظ من قول تاسو نو باسئ د خولې نه یو وینا مګر هغې ته یو لیکونکی انتظار کوونکی فرشته حاضر موجوده وي سورة قاف آیت نمبر 18 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ډېرې خبرې بغیر د ذکر د الله نه مه کوئ ځکه ډېرې خبرې بغیر د ذکر د الله نه زړه په دې سختېږي او بدترین انسان د الله د رحمت نه په څنګ انسان هغه دی چې د هغه زړه سخت وي رواه ترمذي عزتمندو رمضان دے او شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د رمضان ډېر لوی ثوابونه دي لوی مراتب دي او لوی درجې دي خو لیکن دغه درجې دا ډېر په معمولی خبرو باندې بربادي شي د ټولو نه لویه خبره د رمضان د بربادولو دا جبه ده او ګورو موږ به د رمضان کې موږ ټول دا ژبې بې قابو شي په کار خو دا و چې دننه خېټه وږېده چې دا ژبه لږ په کنټرول کې وي او دا ژبه وچه ده نو د اوبو ضرورت دی ورته دا لږ کنټرول کې وي لیکن څومره چې رمضان ته موږ ورځو او څومره خواهشات کمیږي د خوراک سره او نور چې کومه دی نو بس ژبه بې قابو کېږي کنځري کوي حالدار نبی علیہ السلام فرمایي سړی تا ته ردي بدي په رمضان کې ورته وایي انی صائم زه روژه یم داسې نه چې ته روژه شې نو هغه د روژې صفات ته بدل کې په داسې طریقه باندې چې خلک وایي چې هلکه دا څنګه روژه دی دا روژه د انسان په دې وجود کې صبر پیدا کوي د انسان په وجود کې خواهشات کنټرولوي په انسان په وجود کې د شیطان چې کوم سوري دي که نه ټول بندوي د شیطاني وسوایسو هغه کومه لارې دي که نه ټولې بندوي لیکن سره د دې نه زمونږ ژبه په کنټرول کې نه وي جو هغه کومه لارې د شیطان چې دي چې مخکې یوه لاره وه جو هغه 15 کې وي چې 15 وي جو 6 کې وي چې مخکې یو شیطان و جو 6 شیطان به ځان مسلط کړي نو د دې وجې نه دا رمضان دی او د ایمان خصلتونه دا دي چې سړي ژبه په کنټرول کې وي او د هر څه لیکلی کېږي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید انسان څه شی هم کوي څه خبره هم کوي څه تلفظ د خولې نه راوباسي دا لیکلی کېږي د دې وجې نه د نیکو ډېرې لارې دي او ډېر خصلتونه دي حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر
چې یو سړی وایي زه ایماندار یم، زما په الله باندې ایمان دی او زما په یوم آخرت باندې ایمان دی، نو دله په کار څه دي دا دي چې دې خبرې کوي نو ښې خبرې دي کوي، دې خبرې کوي نو ښې خبرې دي کوي، او که نه شي کولی نو او لیصمت، نو دا دې چوپ شي، غلی غلیا دې کیني. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره، ځان ته ایماندار وي که نه ګاونډي خیال به ساتي. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، د میلمه خیال به ساتي. او د ما د خیال مطابق دا حدیث صحیح حدیث دی، صحیح بخاری، د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ، صحیح مسلم. او په دې کې په دې روزه کې دا درې خبرې ډېرې ضروري دي، دا ډېرې ضروري ډېرې اهمې دي. نمبر 1 چې خپله ژبه په قابو کې کې، دا خپله ژبه دا په کنټرول کې، استعمال صحیح کې، څه پې کې استعمال صحیح څه ته وایي؟ د ژبې صحیح استعمال لارې تلاوت کوه، د ژبې صحیح استعمال لارې تکبیر وایا، د ژبې صحیح استعمال لارې تسبیحات وایا، د ژبې صحیح استعمال لارې امر بالمعروف کوه، د ژبې صحیح استعمال لارې نهی عن المنکر کوه، او د ژبې صحیح استعمال لارې د ورور مسلمان خیرخوا شه. د خیرخواهي د یو ډېر وسیع باب دی، خیرخواهي یو وسیع باب دی. څوک د چا بېزتي کوي نو ته ورته وایي چې وروره رمضان دی، عام مسلمان عام ټایم عام وخت کې به دا کار نه کوي، دا خو د روژه ده. ته په روژه کې خپل ځان چې کوم دی نو څه کې غر کې دی به د ورور مسلمان خیرخواهي. تاسو ته پته ده چې مسلمان ویم دی ته چې به د ورور مسلمان خیرخواهي، د دې مسلمان په دې معنا کې سلامتیا برتره، د مسلمان په معنا کې سلامتیا برتره، چې دی به بل هم چې دی محفوظ کوي او ځان به محفوظ کوي، بل ته هم ضرر نه رسي غر کوي به، او ځان له هم ضرر نه رسي ځان تباه کوي نه. په دې کې سلامتیا پرته ده. د انسان په دې معنا کې هم ډېرې ښایستې خبرې پرتې دي، او د مسلمان په دې معنا کې چې اسلام دی، په دې کې سلم دی، په دې کې سپارل دی، په دې کې خرچه ده، په دې کې امن دی، په دې کې اطمینان دی، په دې کې بل له سلامتیا ورکړل دي. او انسان د انسان په معنا کې 3 خبرې دي. یو انسان دی هغه به څه وي؟ نسیان نه پرې راشي، هیر به ترې وشي، خطا به شي، معاف یې کړه. یو انسان دی هغه به متحرک وي، دی به ګربه مسکین ګد نشین نه وي، دی به د بل لاس ته ناست نه، دی به منډه وي، دی به محنت کوي، دی به بل ته پیدا رسوي. انسان وایي دی ته چې بل ته پیدا رسوي، دی به متحرک وي. دا نه چې ټوله ورځ چې کوم دی نو بس دی خوبونه کوي او ټوله ورځ چې کوم دی نو بس دغه شانتې دی، چاته پکې څه فایده نشته، نه، دی به متحرک وي. او 3 نمبر انسان کې به الفت وي، په ده کې به انوست وي، په ده کې به ورورولي وي، په ده کې به محبت وي، په ده کې به یو بل سره تعلق وي. او دا خبره به کې چا راوستې ده چې یو مسلمان دی وي او هغه د ټول عمر ورانه وي د خلکو سره، دا کوم مسلماني ده؟ هغه مسلمان، دا هغه مسلمان چې یو سړی دی او هغه داسې فسق و فجور کې دی، داسې فاسق فاجر دی، چا په ګناه باندې فخر کوي، او د هغه سره ورانه ده، ځکه چې دا د شیطان رور دی او ستا رور نه دی. خو چې یو مسلمان دی او هغه سره ذاتي څه خبره راغلې ده او پریشانی راغلې ده، ور یاد ساتئ مسلمان د 2-3 منټو نه زیات زړه چاته وران نه ساتي. او د ټولو نه چې ډېر زیات شي، ډېر زیات شي، نو رسول الله فرمایي چې 3 ورځې، د 3 ورځو نه اخوا چې څه نه وي. هغه خلک وو که نه، هغه صحابه خلک وایي که نه، او صحابو کې کوم صفتونه وو، سړی د هغوی صفتونو ته حیران شي، هسې افسانه ورته ښکاري، هسې یو قصه ورته ښکاري چې مړه دا چېرته کېدلی شي. یو واري عمار رضی الله تعالی عنہ، مخکې ما دا ویلو، عمار رضی الله عنہ ته عمر رضی الله عنہ څه خبره قار شو. انسانان دي خامخا به څوک خبره تیزه کوي، څوک پرې کوي، بیا قار شو، د غصه شو. نو چې کله هغه غصه شو نو عمار رضی الله عنہ په جړا شو. اوس تاسو وایئ چې عمار رضی الله عنہ جړله ولي؟ د عمر فاروق په خبره نه جړله، خو دا یو قدرتي خبره د انسان په دې زړه کې او د انسان په دماغو کې څه داسې رګونه دي، دا زخمي شي د پخوانۍ زمانې نه، د امتحاناتو سره، د تکلیفونو سره، د پریشانو سره، د غریبو سره، د مصیبتونو سره، دا زخمي شي، زخمي. هغه داسې رګونه دي چې هغه ډاکټر نشي معلومولی. هغه رګونه په الټراساونډ کې یا په ایکس رې کې نه معلومیږي، هغه روحاني لحاظ سره چې پریشان شي.
نو عمار رضی الله عنه چې دی نو هغه ته دغه دردونه او دغه تکلیفونه میلاو شو د هغه مخې ته د هغه مور و پلار په بېدردۍ سره شهیدان شو 14 کاله عمر او د مکې مشرکانو ته حد درجې تکلیفونه ورکړه د نبي علیه السلام سره ډېره زیاته مینه وه تاسو ته پته ده چې کله مسجد نبوي جوړېدلو نو خلکو یو خښته راوړه نو هغه 2 خښتې راوړې نو دا سر او دا ګیره او دا یخته ټول چې کوم دی په خاورو کې بالکل پټو صرف سترګې ښکارېدې نبی علیه السلام چې کله د را خښتې کېښودلې نو زر یې راونیو په هغې کې دا مخ یې وله پاک کو دا ګیره وله خاورو نه پاکه کړه سترګې وله پاکې کړه تا ته پته روي وایي عمار شهید دی وایي په ځمکه ګرځي خو دی شهید دی جنتی دی او بې اب هغې به تا شهید کې په جنګ جمل کې شهید شو یعنی او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې عمار او حذیفه رضی الله عنه دواړو ته وایي وایي عمار او حذیفه وایي جنت ته دوی په مشتاق په اشتاق شوق کې دي چې کله به دوی راځي نو هغه ته دومره تکلیفونه رسېدلي وو چې عمر فاروق قار شو نو د هغه د غصې سره څه کار نه و لیکن هغه دننه اندرون کې چې کومه زخمي رګ و نو هغه زخمي شو نو بس ته په ژړا شو او بیا دې څه نه وایي چې کنځلې کوي او ګواښ کوي او جګړې کوي او څه کوي لاړو غلی بس نبي علیه السلام خواته کېناستلو په جومات کې اوس یو طرف ته دی بل طرف ته ګوري چې بل انسان څنګه دی هغه بل خو هم څوک دی هغه هم د شیطان او د ابلیس دشمن دی هغه هم جنتي دی هغه هم د آدم علیه السلام نه واله تر نبي علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران دي د هغوی صحابه دي د څومره پیغمبرانو ملګري دي په هغې کې 2 نمبر دی هغه انسان چې چاپېره وکتل عمار څه شو چا ورته ویلو ته ورته قار شو هغه په ژړا شو ایسته لاړ بس رامنډې یې کړې جومات ته راغی جومات ته چې راغی سیده رامنډ نبي علیه السلام ته یا رسول الله زه دې عمار نه معافي غواړم دلته زه قار شوم او زه غلطي ټوله زما ده د ده خو څه غلطي نشته هغه راپاڅېده ورته وایي چې وروره تا ما ته څه ویلي دي زه ستا نه یم خفه زه خو بس خپل زړه کې مې یو درد و یو زخم و هغه راپار شو چې پیدا شوی یم نو بس ټول امتحانات دي چې پیدا شوی یم نو ټول امتحانات دي ټول دردونه دي او ټول تکلیفونه دي قسم دی که ستا نه خفه یم خو لیکن هغه نبي علیه السلام ته یا رسول الله ده ته چې ما معاف کړي یعنی یو طرف ته هغه دی بل طرف ته دا دی اوس موږ خپل ځان وګورو موږ ته خو چې چا معمولي غوندې خبره وکړه په 1000 کاله کې زموږ نه هېرېږي نه د مرګه پورې سړی یو سړی دلته ستاسو په دې علاقه کې په دې کلي کې چې کوم دی نو وفات شوی او د مرګ نه پس هم چې کوم دی نو یو سړی پسې لګیا و نو ما ته چې که ظالمه یو سړی چې مړ شي که نه نو سړي زړه پې یخ شي چې دښمن یې که نه نو مال غرق شي مال هغه خو مړ شو اوس او چې مړ شو دفن دې م کو تا پې په خپله خاورې م واړولې اوس هم نه معاف کوې اوس خو لاړه خبره ختمه شو که نه مونږ یې په مرګ هم نه معاف کوو په قبر کې دفن کو که نه په دې باندې هم نه معاف کوو دا یاد ساتئ هغه خلک چې کوم دی د هغوی سره دا احساس ورسره و مسلمان دې ته ویل کېږي چې د ژبه به څه وي استعمال د ژبې به ډېر کنټرول وي په دې کې به ډېر ښایستې خبرې کوي تلاوت القرآن به کوي تحلیل به کوي تکبیر به کوي تسبیحات امر بالمعروف نهي عن منکر د مسلمانو خیرخواهي به لټوي او ناپوهو ته تعلیم ورکوي اصلاح بین المتخاصمین د خلقو ورانه دی به جوړ راولي دا نه چې ښه ګټې پکې ټکوي ښه ګټې ټکوي چې لانجه وکړي که نه تا ته به وایي چې هلکه ته په قلاره کښېنه چې د دوی جوړه نه راځي لکه جوړه راځي که نه راځي ته خو پکې منډه ووهه که نه راځي او ځان له خبره ده د دوی جوړه مه کوه ښه کوشش کوه په دې کې چې ورانه شي و افشاء السلام سلام رواج کې دې ته مه ګوره چې ما ته پلانکې ګوري تاسو ته پته نبي علیه السلام باندې په سلام کې څوک نشو مخکې کېدی السلام علیکم دا یو پیغمبري صفت دی په سلام کې ته په بل باندې مخکې شه په دې انتظار مه کوه چېرې ما ته به د پلانکې سلام کوي نو زه به ته بیا جواب ورکوم او که سلام یې راته ونه کړو نه ته مخکې شه د عزت کارونه مونږ بې عزتۍ ته اچولي قسم دی چې سړی سوچ وکړي که نه چې کومه د عزت کارونه دي که نه مونږ هغې ته بې عزتي وایو او چې کومه د بې عزتۍ کارونه دي هغې ته مونږ عزت وایو نو څه وکړه سلام دا عادت جوړ کړه دا د ژبې کار دی وقولو للناس حسنا او خلقو سره ښایستې خبرې کوه معنه داره کنځلې مه کوه
د شرک او د کفر خبرې مه کوه، دروغ مه وایه. دروغ خو نن زمونږ بیماري ګرځېدلې ده. غیبت او چغلي خو زمونږ یو شیوه یو عادت جوړ شوی دی. بلکې زما د اندازې مطابق نن سبا د مجلس او د محفل او د محفل زینت خلکو دروغ ګرځولې دي، چغلي ګرځولې ده او دغه شانتي الزامات یې ګرځولې دي، غیبت یې ګرځولی دی، نمیمه او چغلي ګرځولې ده. ډېر کم خلک داسې زموږ یو مولوي صاحب الله دې وبخي، نو هغه به زموږ سره صفات شوی دی. نو هغه زموږ سره چکر لګول نه هلته یو بل کس ورته ویلی مخکې به زموږ سره ګرځېدی، اوس د دوی سره ګرځې. هغه ورته یاره یو ځل مې هغه چې تاسو د چا غیبت کول او زه هم پکې ملګری وم، ویل زه په هغه ټولو پسې ګرځېدلی یم. دا واحد ما په دې زمانه کې دا مسلمان ولدو، دا کار زه هم نشم کولی او ته هم نشئ کولی. قسم دې کوې کې ما واحد مسلمان دا ولدو چې هغه ویلی چې زه یو ځل خان وروره په هغه ټولو خلکو پسې ګرځېدلی یم. نو ما د هغه یو کس نه تپوس وکړو، هغه ما ته ویلی راغلی ما ته ویلی چې که ته مې نه معاف کړې نو په دې دروازه کې به ته ناست یم. ما ستا دومره غیبت کړی، دومره خبرې مې پسې کړې که نه چې قسم دی ستا د لاسه به جهنم ته ځم. هغه ویل د هغه خبره چې ما ویل ما له جړا راغلی. ما ویل چې لکه دا څنګه عجیبه مسلمان دی. نو اوس هغه کس ته وایي چې وروره بس تیاروئ، بیا ما نه معاف کوي، نه بیا الله معاف کوي او نه بیا هغه بندګان معاف کوي. بس نشم نور غیبتونه نه. او چې چا به خبره شروع کوله هغه به ایسته هغه ځای پرېښودو تښتېدو. وایه یاره دا کار نشم. وایي څه ضرورت دی، ولې دې ته خیراتي ګناهګار وایي. دا خیراتي ګناهونه ولې زه اخلم په سر باندې، ما څه پیدا میلاویږي. یو سړي پسې مې خبرې وکړې او ونه کړې، نو چې څه الزام مې ولګو، دروغ مې ویله، غیبت مې وکړو، چغلي مې ما څه میلاو شو. الا صرف دومره خبره به وشي چې که څه په محفل کې څو خلک داسې ناسي چې هغه ناپوهه وي، هغه ستا د دې زبان نه خبر نه وي، نو د هغه په زړه کې د هغه سره نفرت دې پیدا کړو، معاشره دې ورانه کړه، کور دې وران کو. د یو روغ مسلمان زړه هغه یې زخمي کو، هغه دې چې کوم د هغه په شان کې څه کو، هغه تهمت دې پرې ولګو. بس هغه هم ویل چې هلکه واقعي دا به ښه سړی نه وي، نو دا به غلط سړی وي. نو جبه چې دی نو سره د دې ونې رسول الله فرمایي لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله. دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ته امام ترمذي نقل کوي چې ذکر کوئ، ذکر ډېرې خبرې مه کوئ، دنیاوي خبرې ډېرې مه کوئ. وایي د دې سره چې ذکر نه وي، دنیا ذکر نه مراد یوازې سبحان الله الحمدلله نه ښې خبرې کول. ذکر معنا لا اله الا الله هم دی، ښې خبرې کول. او دا خو نه ده که نه چې یو سړی دی اوس هغه په روټۍ باندې ناست دی او د چا سره یو مشوره کوي، نو هغه به څه وایي، هغه به ورته مشورې طلب دي کوي، دی به ورته وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله. نه نه دا مطلب نه دی. ذکر په ټایم کې ذکر کوه، نو ذکر معنا ښې خبرې کوه. چا ته پیدا میلاوي شي، دینی خبره ده، دنیوي پیدا را، دینی پیدا را. په یو انسان کې چې نه تا دینی پیدا وي نه ته دنیوي پیدا وي، دا ستا دشمن دی. کله کله دا خلک که نه په دنیا کې وایي چې هلکه پلانکی دی سره پلانکی چې ستا سره په دنیا کې ښه نشي کولی، په آخرت کې څوک د چا سره ښه نشي کولی. یوم یفر المرء من اخیه، هلته ټول خلک به منډې وایي چې په دنیا کې د سره ښه وکړه، ښه مشوره یې درکړه، ښه خبره یې ته وکړه، ښه تسلي درکړه. بعضې خلک ډېر زیات پریشان وي، غمجن وي. بعضې انسان یو خبره وکړي چې د هغه ټول غمونه ختم شي، ته خوشحاله شي. د هغه په مشوره باندې، د هغه په رایې باندې، د هغه په سوچ باندې. نو ځکه رسول الله فرمایي چې د ذکر نه بغیر ډېرې خبرې مه کوئ، معنا د ښو خبرو نه علاوه خبرې مه کوئ، ځکه دې سره زړه سختېږي. او د الله تعالی هغه انسان ډېر بدې شي چې هغه څه وي، قاسي وي، د هغه سختدله وي، زړه کې څه وي، نفرت وي، زړه کې څه وي، سختي وي. الله تعالی دې زموږ زړونه دا نرم کړي. امام بخاري او امام مسلم نقل کوي، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها. ویل یو سړی یو خبره کوي، دته پته نه لګي دا څه خبره کومه، او خبره ډېره خطرناکه وي. د هغې خبرې په وجه باندې الله تعالی دې د جنت نه دومره لرې کړي لکه مشرق چې د مغرب نه څومره لرې دی. دا خو دا ذهن کې وي چې هلکه دا خبره، هغه هېڅ خبره هم نه وي، خو لیکن بیا هم د خیر خبره نه وي. او دی وایي چې څه پروا خو نشته دی، دا خبره ما وکړه، ولیکن هغه سړی برباد کی. د دې ونې رسول الله فرمایي ان الرجل لا يتكلم بكلمه لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. دا د امام احمد ترمذي حدیث دی، د ابو هريره رضی الله عنه نه. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی داسې خبره وکړي چې هغه د دیني او د دنیوي لحاظ سره هغه ټیک نه وي، چاته به نقصان ورسېږي.
دا په جهنم کې دومره لرې لاړ شي لکه اویا فصله چې دی په دومره فاصله باندې انسان یو کندې ته واچي. دا خبره یاد ساتئ، دا ټیک خبره ده. الله غفور رحیم دی، خو الله تعالی مونږ ته دا هر څه موقع راکړي دي. بیا دې غفور رحیم نه دی، ورې قهار و جبار هم دی. الله تعالی غفور رحیم هم دی، کینه لږ کینه. الله غفور رحیم هم دی او الله قهار و جبار هم دی. او دا یاد ساتئ، ګوره الله تعالی معافي چاته کوي؟ امهات المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها رااله نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د الله رسول سړی ګناه وکړي نو الله غفور رحیم دی، او که نه سړی نیکي وکړي نو هغې ورته ویل څه عجیبه خبره کوي. وایي څنګه؟ وایي چې سړی ګناه وکړي نو توبه به وباسي، او چې کله دې توبه وباسي نو بیا به ورته الله غفور رحیم شي. نور مونځ چې ته وکړې نو الله غفور رحیم دی، روژه ونیسې نو الله غفور رحیم دی، حج وکړې الله غفور رحیم دی، روژه ونیسې نو الله غفور رحیم دی. نو الله سره غفور رحیم دی، الله ډېر مهربان ذات دی. ورې خو مونږ ته خو هم وایي که نه ته خو خپله ژبه صحیح استعمال کړه، که نه خپل غوږونه صحیح استعمال کړه، خپله سترګې صحیح استعمال کړه. نور خو د معافۍ دپاره مونږ ته بانې راوستې دي. اوس دا روژه ده، روژه ستا دپاره نفل د فرضو په ثواب کې ګرځولی دی، دا بانه نه ده. فرض چې کومه دی په اویاو فرضو یې ګرځولي، دا بانه نه ده. او بیا درته وایي چې اول چې دی نو دا دی او دویم دا دی او په آخر کې دې معاف کوم، نو دا بانه نه ده. او که فرض که معمولي غوندې شی دې چاله ورکړو خیراتي، یا د ګاونډي خیال دې وساتو، یا د مسافر خیال دې وساتو، یا د بلې ادارې د بل څه شي خیال دې وساتو، دا به تاله ډېر زیات کمه، دا بانه نه ده. دا خو الله تعالی مونږ ته څه کوي؟ مونږ ته باني چې کومه دی نو دا کوي. دا ولنی خصلت شو. دویم خصلت دا روژه ده، او په دې کې به ته د ګاونډي غټ خیال ساتي، د ګاونډیانو لحاظ کوئ، ځان له سره وړې نو په هغې کې چې کومه دی د ګاونډي حق کوه. وګوره چاپېره، سترګې مه پټوه، چاپېره وګوره زما دا ګاونډي پریشانه دی، غریب دی، محتاج دی. اوس ته ځان له چې کوم دی 2000 روپو شی راوړې، د 2000 روپو سودا کې، نو که د 200 روپو خرچه ته په یو غریب باندې وکړې، ګاونډي باندې، نو ستا هغه 2000 روپو کې به الله خیر و برکت واچوي. ستا په هغه 2000 روپو کې به الله تعالی خیر و برکت واچوي. نو دویمه خبره، نن سبا روژه ده، په دې روژه کې د خپلو ګاونډیانو ډېر غټ لحاظ کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې د ګاونډي ډېر لوی حق دی. صحیح بخاري او د صحیح مسلم حدیث دی. نبی علیه السلام فرمایي د ګاونډي په باره کې سخت خبره کړې ده چې ای ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قیل ثم ای قال ان تقتل ولد مخافة ان یطعم معك قیل ثم ای قال ان تنی حلیة جارک. چې د خپل ګاونډي په بې عزتۍ ورپسې شي، نو چې ته په عزت ورپسې شي او ته د هغې د خوراک څښاک او د خېټې او د سوچ او د فکر چې کوم دی نو خیال ساتي، نو څومره لوی ثواب دی پکې. د دې وجې نه رسول الله فرمایي چې والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو. قیل من یا رسول الله؟ قال من لا یأمن جاره بوایقه. وایي هغه سړی ایماندار نه دی، کامل مؤمن نه دی، دی د منځونه هم کوي، دی د روژې هم نیسي، زکاتونه هم کوي، دی هر څه کوي، ګاونډي ته پریشانه دی. او د پریشانۍ مختلف اسباب دي. ګورې جنګونه ورسره کوي، جګړې ورسره کوي، په دیوال یې خفه کوي، په بله یې خفه کوي، په کوټه باندې خفه کوي، په اوبو باندې خفه کوي، نور دې څه کارونه کوي. لکه فرض که په ګاونډ کې چې کومه دی نو ستاسو یو بیمار هم پروت دی، والدې ستا چې کومه دی نو چېرته واده دی یا کوی دننه او شروع دې کړې ده د 3 بجو پورې چې کومه دی غړېږې، نو تا ته ولې د ګاونډي څه حق نه ښکاري؟ یا اوچتېږې ورغړېږې دا چغې وباسې، تا ته دا نه ښکاري دا څه ګناه؟ نو د ګاونډي لحاظ کوئ، دا دویم حق دی. دریم نمبر خبره، روژه ده، میلمه به راځي، جماعت ته به راځي، په جماعت کې به وي، په لارو کوڅو کې به. الحمدلله زمونږ کلی په دې کې ښه دی، دا د دې کلي صفت دی. دوی چېرته هم چې کوم دی میلمه داسې بې عزته کوي نه، دا د دوی الحمدلله صفت دی، دا ښه صفت دی او دا راټینګ کوي. د میلمه قدر کوئ، عزت کوئ. زه کله کله وایم که نه، او دا ملګری هم چندېر لګلی، خو زمونږ خپله جومات له نن چنده ده، دله به هم ورکوي بار، خو مونږ خپل جومات له چنده ده، ځکه زمونږ جومات کې پڼ نشته. ګوره دا یو خبره اصلي مونږ پڼ نه ساتو. زمونږ دغه چنده چې کېږي د دې جمعې ده، نو به دې دغه ستاسو دا بیلونه داخلېږي، نور وړاندې پیسه نه کېږي. نور وړاندې که څوک پیسې ډېرې راوړي هغه مونږ ترې نه اخلو، ځکه چې بل جومات ته جوړي هغه جومات ته به جوړ کړي. نو زمونږ سره خپل څه پڼ داسې نه وي چې کله داسې واقع راشي نو مونږ بیا د هغې دپاره به خامخا چنده کوو.
نو د ګاونډي چې کوم دی د خیال سره بیا د میلمه خیال کوئ. لہذا دا درې حقوق ډېر زیات اهم دي. د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د میلمه په باره کې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. و یو سړی دی هغه په الله باندې ایمان دی، په آخرت باندې ایمان دی، نو دی به خامخا د میلمه قدر کوي، د میلمه عزت به کوي، د میلمه احترام به کوي، خوشي خبرې به ورته نه کوي، تیزې خبرې به ورته نه کوي. څه ورکې ورکه نه ورکې. ګوره دا یو خبره هم یاد ساتئ، که څوک تاسو سره چندې ووایي که نه د الله په نوم باندې نبي علیه السلام پرې سوال به نه کوئ. خو پاتې شو د ادارو دپاره چندې چې کومه دی دا یو سنت طریقه ده، دا پیغمبر هم کړي دي. د جومات دپاره چنده یا د ادارو دپاره د رفاعي پنډون دپاره چندې یا د مجاهدینو دپاره چندې دا سوال نه دی، بلکې دا په موږ باندې یو فریضه ده یا واجب دی یا سنت دی. په چا باندې د هر چا خپل حقوق دی، هغې مطابق چې کوم دی په هغه باندې هغه شان حکم جاري کړي. د دې وجې په دې خفه کېږئ ما، بل دا چې ته چاره ګریوان نه نیولی نو خپل زبان بند که که نه. لکه اوس فرض کړه یو سړی دی هغه بل سړی یو چا له چنده ورکوي که نه، او نو ته څه له خپله خوله کولاوې زه یې نه ورکوم، ستا سره نشته دی او نیت دې ښه دی، الله تعالی به تعالی د هغې کیدای شي د هغه ورکوونکي نه تعالی ډېر ثواب درکړي، ستا نیت ښه دی، اخلاص دې ښه دی. خو لیکن دا خپل زبان چې کومه دی دا مه کولاوه چې ته ورته وایې چې دی تا ته وګوره دومره غټ سړی او د څه شي دپاره یې کې او ځان دپاره یې کې او د هغې دپاره یې کې او د دې دپاره یې کې، دې ته څه ضرورت نشته، پریشانه. ستا دا خبره نه څه فایده کوي سوا د دې نه چې د هغه زړی دردمند کړو، د هغه زړی څه کړو دا یې پریشانه کړو. د دې وجې نه دا درې غټ حقوق چې کوم دی دا نن ما تاسو ته بیان کړه. یو دا چې په روژه کې د خپل ژبې کنټرول کړو، که نسواري یو که غیر نسواري یو خو د خپله ژبه کنټرول کړه، مه کنځلي کوه، او چې ماښام د رجومات ټیم یې که نه ګورېږه را ګورېږم مه ښځو ته غلې غلیا کښېنه، ښه اخلاص سره دعا وکړه، خپل ځان ته وکړه، خپل کور ته وکړه، خپل بچو ته وکړه، د خپل کلي ته وکړه، د خپل وطن ته وکړه، اسلامي دنیا ته دعا وکړه، خپل مړو ته دعا وکړه، خپل ځان ته دعا وکړه. ښه په آرام باندې کښېنه، دغه ټایم کې دعا قبلېږي، الله تعالی یې قبلوي، پریشانه کېږه به. دویم نمبر روژه ده، د ګاونډیانو لحاظ کوئ، د هغوی بیماران دي، غریبانان دي، محتاج دي، وسی نه کېږي، د هغوی تا ته پته شته، رشته داران دي تا ته پته شته، ته د هغه خپلې حصې نه چې 2000 روپۍ چې کومې ته خرج کړې، ته د خپلې حصې نه د هغوی دپاره چې کومه دی نو ډېره کمه غوندې حصه وباسه. د ورځې 2000 روپۍ ځان نه خرج کړې، هغوی له 100 روپۍ وباسه، هغوی له 200 روپۍ چې کومه دی نو څه که دا وباسه. او دریم نمبر د میلمنو قدر کوئ، عزت کوئ، میلمانه راشي د هغې قدر کوئ، عزت کوئ، هغوی له خوراک څښاک ورکوئ، د هغوی سره تعاون او امداد کوئ. نو دا درې خبرې ډېرې اهمې دي. الله تعالی دې زموږ رمضان د ثوابونو رمضان وګرځوي او د ګناهونو رمضان دې نه ګرځوي.